کومه نشه به دې کوله؟ آیس آیس. ما را به خاوند راکوله. خاوند درکوله؟ خپل ژوند ښکلی دی نه که جی بس زما دی بس نوره توبه. ما له خاوند مه خبروئ. زما ما ته پته چې زما زندګي نوره خرابوي. زما خاوند زما دشمن دی. داسې ښځې شته چې پکې د ښایست پې ختمې وي چې د سرې اچولي وي. داسې ښځې شته چې غټې غټې د غټو خلکو د بنګلو نه راځي او دغه ګنډهګیري کوي. مننه مو کومه چې وخت هم راکو. څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک. طبیعت دې ښه دی اوس؟ عمر دې څومره دی؟ عمر مې بس یا د 30. کومه نشه به دې کوله؟ آیس. آیس. ستاسو څه وجه کیدای شي چې تاسو په دغه نشې راواوړېدئ؟ دا خو ما را به خاوند راکوله. خاوند درکوله؟ بس دا 4 میاشتې د 5 میاشتې ما بیا د خاوند نه علاوه بار څکله. خو هغه ښه ده، هغې عزت څکله مې به. ما به لکه د غټو خلکو کار کول، نو ما به د ایسټرا کار والا پیسې چې دی نو ما به خپلې نشې ته ایستې. څه کار روزګار به دې دوران دا کول؟ د غټو خلکو داسې پیانې مې به کولې جي. ښه. او بیا به د هغې نه بعد نشه کوله؟ څومره موده دې نشه وکړه؟ لکه خاوند سره چې ما کوله نو 2 کاله 3 کاله ما وکړه. 2-3 کاله. نو خاوند دې اوس چېرته دی؟ هغه ولې په دې نشې باندې راواړه؟ خاوند مې بس کور کې دی جي، او لکه بس زه بیا ډېره زیاته خرابېدلم، بس زما طبیعت ډېر خرابېدو. نو لکه ما به شپه خپلو ماماګانو کره راوړله، ماماګانو کره به ما شپه کوله. لکه زه داسې په سړکونو باندې یا غلطو خلکو سره یا ناسته پاسته ما نه وکړې. نو زه یو ورځې ګاونډیانو کره لاړم، خو هغوی لکه ټیک خلک نه وو. نو هغوی کره چې زه داسې ماښام ماسخوتنه پورې ایساره شم، نو د هغې عضوي ما ته وویلې چې ته ولې دلته رالې؟ ما ورته ویل ستا امي تپوس کول زه رالم. نو مې زه ځم، ما لږه ستاسو کور نه لږه وباسه که نه. مې ولې ستاسو علاقه ده، بده خبره ده. نو دې ما ته وویلې چې نه مه ځه. ما ورته ویل ولې نه ځم؟ مې زه به ځم. بس دې ما پسې د کمرې ور بند کړو. ما باندې یو 3 ګزارې وکړې. لکه زما غلط لاس یې راوچتولو، نو بس زه ترې نه ووتلم. بس چې زه دومره حد کې لاړم لکه د دې ځای نه د بار روټه پورې چې ځې، نو بس زه په سړک باندې راپرېوتم. چې راپرېوتلم نو بس زه بیا په ځان نه یم پوه شوې. بیا یو رشکې والا و، هغې بیا زه په رشکه کې اشور یم، ما ته هغې بیا رسو کهاني وکړه. نو زه دې سینټر جې ته بوتلم، نه دغه ته ایمرجنسي هسپتال ته. هلته زما ایکسرې وکړه، د ټوله مکمل د جسم ایکسرې وویسته. نو دې له چا کچه ایس ورکړي دي، نو دې په سر باندې ګزارونه خوړلي دي، بدن یې زور خوړلی دی. نو زه چې راملم نو ما سره ښه فول ډکه شیشه وه، خو ما له دومره غوسه راغله مې چې دې هلک ما ته داسې لاس راواچولو، عزت له زما غلی شوی و. نو مې د دې نشې داسې وکړم، بس هغه ډکه شیشه او هغه ایس ما راواغسته، د دیوال ته مې وویشته. نو ما بیا کلمه تېره کړه، مې تو نالت شه او په داسې نشې شه. بس نوره توبه. نو بس زما یو ګاونډي و، هغې ته لاړم، بس هغې زه راوستلم او زه دلته کې داخله کړم. نو د هغې زه ډېره مهرباني او ډېره شکریه ادا کوم چې هغې زما ژوند د زندګي بچ کړ. الله دې به تاسو ورحم وکړي. اولاد دې شته؟ بچي دې شته؟ جی. نو هغه بچي خو هم د نه اوس ډېر لرې دي، ډېره کمه موقع به میلاویږي چې بچي وګورې. بس شکر الحمدلله هغې زما ما له الله پاک دا ورونه راکړي چې دې ورونو ما ته وویلې چې زه تا له خپل بچي خبرو، خپل خاوند له خبرو. ما ته ویل ما له خاوند چې ژوند د زندګي طرف تباه کړ، ما له خاوند مه خبروئ. زما ما ته پته چې زما زندګي نوره خرابوي. زما خاوند زما دشمن دی. ما له بس دا مهرباني وکړه چې زما بچي خبر کړي. خو زه ویم څومره بچي دي؟ زما مال د خدای 6 هلکان. اخره وخت کم ټیم د بچو سره یا ملاقات شوی یا د کشرۍ بچي چې ځان له دې راجوخ کړي؟ بس هغه چې زما روکیا هغه د 10 کالو ماشوم مې دی، شکر الحمدلله هغې دې کو ډاکټرانو ورکو راته راوستل، ما سره ملاقات وکړو او خدای شه چې ډېر ویم جړېدل. بس شکر الحمدلله. دلته چې اوس لاړه شي که نه بیا خو به خپل ژوند ښکلی دی. نه جی بس زما دی بس نوره توبه. زه د خپلو خویندو میندو ته هم وایم چې وګوره مونږ ته وګورئ، مونږ خپل غیرت او پښتو وکړلو چې مونږ دې ځای ته رالو. داسې ښځې شته چې پکې د ښایست پې ختمې وي، چې د سرې اچولي وي. داسې ښځې شته چې غټې د غټو خلکو د بنګلو نه راځي او دغه ګنډهګیري کوي. نو زه وایم چې دې خویندو میندو ته هم زمونږ نه دا نصیحت ده چې زمونږ وګورئ، مونږ خپل غیرت او پښتو وکړو چې مونږ دې ځای ته په خپله باندې رالو. مونږ وویلې چې یارې زمونږ دا ژوند د زندګي نور هم خرابېږي، زمونږ قدر عزت نور هم خرابېږي. چا سره مو مېلمستوب قدر عزت نشته دی،
هر سړی به راته سپک نظر کوي، د هر چا به د خندا یو، نه د مړي شو نه د ژوندي شو نه د ښې او د بدي شو. د هسپتال کې خو ستاسو علاج هم روان دی، اوس هم شکر کیفیت ښه وي که نه؟ ډېره وخت په وخت به علاج هم کېږي، ځکه ډاکټران هم تاسو ته اویلیبل وي. نو خوشحاله یې دلته ډېر، اوس که؟ ولې نه ډېر خوشحاله یو. زمونږ شکر الحمدلله ښې دلته کې ښه قدر عزت دی. هغه خویندو ته یا کتونکو ته څه ویل غواړئ چې ولې نه جي، بس زما د خویندو ته او ورونو ته او زما د بچو ته زما دا نصیحت ته چې دغه ایس دا نشې او دا ګندګیري پرېږدئ، دې کې هېڅ هم نه میلاویږي. هسې ځان تباه کول دي، ژوند او زندګي خاوره کول دي. خو د دې کور خلکو به څنګه رویه وه؟ خپلو خپلوانو به کور له پرېغوستۍ د دغه نشې دوران چې کوم دا ژوند مو لکه زه به چې د کور نه د خپل د خاوند د کور نه به وتم، نو لکه زه به د صفایي او د غټو خلکو د کور په مطابق باندې بدلم. پته نه وه چې ته د نشې ته ځې؟ نو لکه ما به د خپل خاوند نه پټه کړله، لکه ما نه به کار نه کېدلو، زما وجود کې به بالکل دم نه و. لکه زه به د خپلو غټو خلکو کار له لاړم، نو زه به بره چت ته وختلم، په اخري درېیم چت کې به کېناستم، نو ما به دا لږه شانتې نشه وکړه، نو ما کې به لږ دم پیدا شو، بس ما به زر زر کار وکړو. بس بیا به چې کور ته رالم، نو ما ته به خاوند ویلې چې دلته کې ما دغه رنګې دا سودا ایښې وه. ما ورته ویل مېلما ته خو پته نشته، نو هغه به زر ایساره کړم وبې وهلم. ما به ورته ویل ما اخیستې ده. مېل نو زه څه وکړم چې تا زه په دې ګندګیري راوړولې یم، نو ما به خامخا دا به ځان سره لږه اغوستله. خو چېرته تلې وې مېل نیکانو کره تلې یم، ورشه هلته کې تپوس وکړه. بس ده به ما له ټایم راکولو، بس زه به په هغه ټایم باندې خپل کور ته موجوده راتلم، بل چېرته به نه تلم. څه ډېرې دردناکې خبرې چې ستاسو وړاندې مونږ کېغوستئ. غرض مقصد هم دغه دی چې د دغه خویندو عزت نفس مجروح کول نه، دغه د معاشرې ته د اویرنس په نظر باندې دغه د پیغام دغه د ریپورټ ورسي چې کمې هغه زموږ خویندې هم په دغه نشې کې ککړي چې هغه د دغه څیزونو نه ډډه وکړي. ګرمۍ کې به دوی په روډونو باندې مطلب هغه نشې کولې، دنیا به ورته په سپک نظر کتل. دلته په هسپتال کې دوی ډېر په ښکلي او پالیشان طریقې سره خپل ژوند تېروي، اے سی ورته لګېدلې، خوراک ورته ښه میلاویږي. نو الله دې وکړي چې موږ د دې معاشرې نه زموږ هغه خویندو سره هغه سړي هم د دغه نشې د دغه مرض نه موږ بچ پاتې شو.